دانا قوم د ټاپ قوم قدرمن قوم هغه دی چې د مشر په روغه باندې اعتماد وکړي. خو زمونږ کلي کې روغې غله کوي، ډاکوان کوي، بدماشان کوي، خره کوي، په هغې باندې خلک روغه کوي. په عالم په پوهه په دانا روغه نه. خو دلته سړی ووجنه، زخمي کو، بیا د خلکو روغې ته کوه د خیره او پیسېګانې پرې ګټه. بدماش څوک ووجنه او جیل نه روزه او خر اوسه ټکی تعلیم دې نه دی کړی او بیا کاکیه ته روغې کوه، نو دا روغې ناکامه او کامیابیږي نه، او دا دشمنۍ نور هم وسې کېږي او د دې خېټې مړېږي او خوږېږي او غوړېږي. دا ولې چې په خرو باندې روغې کېږي. زه ټول نه یادوم، ښه ملکان به هم پکې، خو دې وخت کې غل چې وي نو ښه روغ جرګه ماري. من یو روغ یې مې ته زوزم روغ موغ لزم. زه تاسو کې ډېر وړوکی یم خو خدای عزت راکړی دی. نو د روغ موغو ته چې لاړ شم که نه، نو ما چې اوله کې دا خېټو میټو واله وګوري، نه وایي دا خو ماشوم دی، کاري صاحب وایي. خو چې کله ما ته مخامخ شي روغه کې، نو بیا سلنسر لوګی کوي. بیا هلکانو ته پته ده، د ما سره دا مشران هلکان پکې ګرځېدلي. نو بیا یې وترختئ، نو بیا سلوټونه هم کوي، ټیټ پاس هم کېږي. ما سره جوړې، نو زه ورته یم جوړه نه، څه چې خدای ویلي او څه چې رسول ویلي په دې به روغه کړه. غله ټګ ترخځې ځان توال په دې روغه نه کېږي. والحمدلله تر کوم هم چې کومې روغې ته تللی یم، نو انشاءالله چې څوک پکې غلي ټګې ښه ورځې رانه لیدلې نه ده او سیډ هم کوي بیا، او بیا پوه شي چې والله دا ماشومو خو والله کیس د بیلو خطره وه. دلته دی که نه، دا یو ځان له کیسه ده، د طالبان پوه شوي په دې باندې. نو الحمدلله دې غلو باندې روغې مه کوه، په ټګو باندې. په روغه کې 10 لکه روپۍ تا دپاره واخلي، 1.5 لک هم نه در رسي، بقایا دې خېټو کې اچوي. ده که نه ده داسې؟ دای صاحب دی روغې کوي که 10 لکه روپۍ 20 لکه تا نه والي، منځ کې جرګمار دي، ټولې په یو بل باندې تقسیم کړي. د مظلوم ته چې رارسي 2 لکه 2.5 لکه رارسي، ته په دې سپو روغې کوې؟ په بدماش، په ټګ، په 2 نمبري، په فراډي. اگر چې پهله صف کې موږ کوي، اگر چې ګیرې غټه ده، اگر چې ښه سړی دی، اگر چې هر کال عمرې لځي، چې د سړي بچی نه هغه باندې به روغه نه کوې. روغه په بدانا کې لکه د امام الانبیا وارث او د ټاپ روغې کړې ده. په روغو باندې پوهېږئ، پوه شوئ په خبره باندې. نو دا ښکاره جاره خبره ده، او دا یو لویه جرګه وه روغه وه نه حل کېده. خلک د کلونه ځي راځي چې زه ورغلم، یو مازدیګر کې مې روغ وکړه. چې د چا د خېټې غوړېدو مسله وه، هغه ته پریشاني جوړه شوه. نو چې کله هغې ته پریشاني جوړه شوه، هغه روغې بیا ډسمس کا، بیا یې ډسمس کا په کومو طریقو باندې. خیال د دې تاوېدل را تاوېدل، خو هغه ټایم هغه روغه الحمدلله وشو. باقاعده د هغې پورا اشتهارات چاپ شو، یو پورا کیسه ترې نه جوړه شوه. خو بیا هغې کې منځ کې خلک لتې وایي د دې خپلې طریقې. خیر مقصد مې د خبرې دا دی چې روغه په چا کې، په چا به کې؟ په پوهانو باندې روغه شوې ده. د حماس مجاهدینو روغه وکړه او د ټاپ روغه یې کړې ده. یاره چې قطر کې طالبانو روغه وکړه، نو دا خو امریکا ورسره جوړه شوه، نو دا خو ته خرې، نو ته به ویې که نه امریکا به جوړېږي که نه، کینی به که نه د قطر په میز باندې. نو روغه وشوه، هغه لاړه او دی پاته شو. اوس ګټه چا کړې ده؟ نو روغې ته ته ناستې که نه. څوک چې روغې ته کیني او خپل ځای پرېږدي او هدف حاصل نه کړي، نو چې حاصل نه کړي هغه بې لري که ګټني، خبره ختمه ده. تا هدف حاصل کو، نه دی حاصل کړی. اوس که په روغه تلی او که په لته تلی او که په فټبال ته چې هر څنګه تلی لالیه تلی، ذهن کې دا خبرې کېده.